یوه داسې روزه در ښیم چې څوک یې ونیسېږي الله جل جلاله به د ده د 2 کالو ګناه صغیره ور معاف کړي. د الله رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي زما امید و الله جل جلاله ته ده چې څوک د عرفات د ورځې یوه روزه ونیسېږي. د عرفات ورځ هغه ته ویل کېږي چې کم د اختر څخه یوه ورځ مخته وي، یعنې نم ذوالحجه. لسم ذوالحجه د اختر ورځ ده. نم ذوالحجه هغه ورځ ته ویل کېږي چې یوه ورځ د اختر څخه د مخه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي څوک چې د عرفات د ورځې روزه ونیسېږي زما امید و الله جل جلاله ته ده چې د 1 کال مخته ګناهونه او د 1 کال را روان ګناهونه به الله جل جلاله د دې روزې په خاطر و دغه کس ته ور معاف کړي. نو ای زما عزتمند ورونو مسلمانانو، دا یو داسې یو لویه ورځ ده، یو داسې د اجر او د ثوابونو ورځ ده چې کم دغه تر اختر یوه ورځ د مخه وي باید موږ تاسې دغه روزه ونیسېږو. په دې روزه سره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي ستا چې کم 1 کال مخته ګناه صغیره کړې ده الله به هغه هم در میټاو کړي او له تا څخه د را روان کال ګناه صغیره د څخه وسي الله به هغه هم در میټاو کړي. دا د مسلم شریف روایت ده. نو باید موږ تاسې دا روزه ونیسو. فرق نه لري که په پاکستان کې که په افغانستان کې که په سعودي کې چې کم ستا د اختر څخه یوه ورځ د مخې بس هغه ستا د عرفات ورځ ده، باید ته په هغه ورځ باندې روزه ونیسېږي، ځکه دا ورځ چې روزه نیول ډېر اجر او لوی مقام په دې ورځ ده. باید موږ تاسې دا ورځ روزه ونیسو.